حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لردا فرمائی یو ځل پیغمبر اسلام صحابه کرامو ته وی بهترین زنانه کمای ولا هغه غلیش چا سوي غلیش حضرت علی صاحب کور ته ورغه کور ته پوسوکا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام بهترین زنانه کمای ولا وی تاسو ته سوي منګو ته سمونه منګ ته مسله معلومه نه وی بهترین زنانه غدا شنی غیر محرم ته کتلی او نو ته غیر محرم کتلی نه بل غیر محرم کسته کتلی او نو ته غیر محرم سړی کتلی دا بهترین زنانه دا راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله رسول بهترین زنانه غزنانه بیا تو فرمایل دا چانه مسله یاد کړه ودا می کور کی د حضرت فاطمہ الزہرا نے یاد کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل دا زما د بدن ټوکړه دا مسله غي ته زکه یاد او فرمایي لوی حق زنانه باندې او لوی حق نارینه باندې چار لوی حق زنانه باندې د خپل خاوند نه او لوی حق نارینه باندې خپل مور دا غیب مکمل خیال ساتي زنانه باندې لوی حق د خپل خاوند نه دا غیب مکمل تابعداري وکي لوی حق نارینه باندې د خپل مور ده دا غیب مکمل خیال بساتي دا ادب زندگی دا مونږ ته قران خودنه دا ادب زندگی مونږ ته حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خودنه فرمائی یوزل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا دا حضرت فاطمہ الزہرا کررالا دا خپل ہجرت خبرو تکولی منگا حبشی تلاڑو ہجرت موکا دا سرالا دا سحالات رالا دا غی خیال نو نوی فرمائے زتا تخپل خبرو کم استا خیال ماتا نشتا ویز معذرت پیش کم زما یو اهم خبر ته خیالو هغه دا چې زبو پات کېږم زما جنازه بر سړو مخې ته راځي زبا موجوده مو سړی به موجوده دا واجب حال به هغه و فرمایل حبشه کې ما د زنانو جنازه لیدل چې د زنانه جنازه براله د پاسه بیر دل کټ د پاسه به د قجور سانګي خودوي صادر به پچولو د زنانه پته باندې لګیلا دا سر طرف دی او دا خپو طرف دی فرمایي د زنانه لاش او جنازه چې کله د مقبره تراشی صادر پچولې دا د حضرت فاطمه الزهرا تمنا وا دا پته ونه لګی چې دای سر طرف دی دا پته ونه لګی چې دای خپو طرف دی فرمایي دا د عزت زندگی دا مونږ ته قران خودللا دا د عزت زندگی مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودللا دغه د عزت زندگی د مدرسو کې د قوم بچو تا او د قوم بچانو ته باقاعده خودلی کیږي زه مدرسې ته لاړم مونږ نه مدرسو کې یوازې نوجوانان سبق نه وي بلکې مشران نارینا مشران زنانا هغه کې باقاعده سبق وي یو مدرسې ته لاړم د ترجمه تفسیر ختمو مولانا سے فرمایل دغه زنانو کې او زنانه دا داغه او یا کال عمر د ترجمه او تفسیر ختمه کړي دي او یا کال عمر نه او یا کال زنانه اکثر خبري پر نشي کوله کمزوري او یا کال عمر د ترجمه او تفسیر ختمه کړي یو دو کال مخکې د ملکن ایجنسی کې چکم د زنانه مدرسې دي هغه کې څوک زنانه ممتاز راغلي امتحان کې داغې لپاره د وفاق المدارس مشرانو د انعامات پروګرام کړو فرمایي هغه کې او زنانه ممتاز راغلي وا ممتاز پوزیشن حاصل کړو او 50 کال عمر 50 کال عمر 50 کال عمر کې د سړی نسمره کمزوري او زنانه د سړو په نسبت سره زیاتې کمزوري 50 کال عمر مهنت کړو
کوشش کړو امتحان کې ممتاز راغلی وا داغه سره درې لونه د عالمان او فاضلات باقاعده وګرځېدې دا مهنتونه دا کوششونه شروع دي خاص کر والله سے فرمایل دے بچو چې کم پټکی والی دي دا به ان شاء الله برقراری الله دې وکي چې دې د قران حافظان جوړ شي الله دې وکي چې دې د قران عالمان جوړ شي د قران حافظان هم عام طور پټکی وي د قران عالمان هم عام طور پټکی وي الله دې وکي چې دا د مور پلار د پاره دا د خاندان د پاره او استاد سره د کلی د پاره او د ټول استادانو د پاره د عزت یو سبب وګرځي د عزت یو نخ وګرځي او دغه رنګي د کلی ته یو عزت حاصل شي نو کوشش کوي چې دغه شان زمونږ تعلق د حق علماء سره دا زمونږ شاګردان دي ان شاء الله زمونږ د شاګردانو به خیر خوريږي شربت نه خوريږي ترجمه باقاعده جماعت کې کوي موږ د خپل شاګردانو ته یو زبردست ادب ښودلی څنګه به ژوند تېروئ او څنګه به کلي کې اوسېږئ او څنګه به امامتي کوئ انشاءالله د دوی نه به خیر خوريږي شربت نه خوريږي ترجمه کوي باقاعده دغه ترجمه لوډ سپیکر باندې کوي زنانه به هم پیدا حاصلې نارینه به هم پیدا حاصلې او کشران او مشران دا به باقاعده دغې نه پیدا حاصلې د الله د کتاب نه خبر شو الله کتاب را لېږلی دی او موږ ته را لېږلی دی څه فرمایلی دي د الله د کتاب نه نارینه خبر شي د الله د کتاب نه باقاعده زنانه خبر شي او په دغه طریقې سره هغه خپل عقیده برابر کی هغه خپل اعمال برابر کی خاص کر زنانا زمن پختنو کې ډېر کورونه داسې دي چې هغې پرده کوي او بعضې داسې دي چې هغې خیال نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د زنانو د عزت قایمولو دپاره الله دنیا ته رالیږلی زنانو عزت به نه کېده د زنانو قدر به نه کېده د هغې د عزت قایمولو دپاره الله زه دنیا ته رالیږلی دغه زنانه فرمائی دا بد پردے وقت تیری دا بد ستر وقت تیری دا بد عزت وقت تیری دا بخپل کور کی محفوظ ناستے او دا د جنت